السلام علیکم د سلورم یونټ په دویم نمبر ایکسرسایز کې دریم نمبر کوېسچن دی. روحان spent Rs 65.33 on Monday and Rs 97.29 on Tuesday. What amount did he spend in 2 days? د کوېسچن او د سوال په مطلب باندې ځان پوهې که سوال دی انتهایی آسان. په سوال کې وی چې روحان د ګل پرز منډې پیر پرز 65.33 روپیز آرس مطلب روپیز دومره روپۍ سپینډ کړلې یعنی خرج کړلې او په ټیوزډے باندې منګلو چې موږ به ته د 5م ورځ وایو د 5م پر ورځ هغه چې کوم دی آرس 97.29 روپۍ هغه خرج کړلې. نو په اخره کې وی what amount did he spend in 2 days په 2 ورځو کې هغه څومره پیسې خرج کړلې. نو ظاهره خبره ده یعنی دا د ایډیشن کوېسچنز دي یعنی دا کم ډیسیملز کم روپیز یې موږ له چې کم راکړي دي هغه موږ ایډ کوو جمع کوو. نو موږ له په دې کوېسچن کې چې کم ډیټا راکړې ده هغه دا ده ټیک ده تا ته په سکرین باندې ښکاري د دې ډیټا مطابق د 2 ورځو دا خرچه په 2 ورځو باندې چې کم خرچه شوې ده هغه موږ ایډ کو جمع وکړو نو د 2 ورځو ټوټل خرچه به موږ سره معلومه شي. نو ځکه ما په سلوشن کې لیکلی دي چې 65.33 پلس 97.29 اوس دا دوه ډیسیمل چې زه جمع کمه نو ما سره جواب راغی 162.62 یعنی 162.62 روپیز دا خرج شوي دي په 2 ورځو کې. نو په 2 ډیز کې موږ سره څومره اماونټ خرج شوی دی څومره مقدار خرج شوی دی آرس 162.62 نو دا د دې انسر شو د دې کوېسچن دا د دې کوېسچن جواب شو. په څلورم نمبر کوېسچن کې وی معاذ covered a distance of 76.36 kilometer in a car and 55.45 kilometer in train to meet his grandmother. How much more distance did he cover in train? سوال کې دا وی کنه چې معاذ په کار کې په گاډي کې 76.33 کیلومتر فاصله وهلې ده او په ټرین کې 55.45 کیلومتر فاصله وهلې ده د څه دپاره to meet his grandmother وی نیا ته نیا د نیا ملاوېدو لپاره نیا سره ملاوېدو لپاره هغه نیا لتلی دی نو څه سفر یې په کار کې کړی دی ټیک شو موټر کار کې او څه سفر یې ټرین کې کړی دی. نو په ګاډي کې چې کوم سفر کړی دی هغه 76.33 کیلومتر دی او په ټرین کې چې کوم سفر کړی دی نو هغه 55.45 کیلومتر دی ټیک ده. نو هغه وی چې په کم ګاډي کې هغه سیوا فاصله وهلې ده ټیک ده او څومره فاصله سیوا وهلې ده. نو دلته ګوره ټرین یاد کړی دی how much more distance did he cover in train خو چونکې که تو ګورې ټرین کې هغه کمه فاصله والی ده نو مطلب دا چې دې کوېسچن کې د اخري حصه کې لږه غلطي ده داسې هم ویلی شي چې how much more distance did he cover in car په کار کې څومره سیوا ډیسټنس کور کړی ځکه په یو کې سیوا فاصله والی ده بلکې کمه او هغه سیوا یې کار کې والی ده. نو په سوال کې اخره کې د دې ټرین په ځای څه پکارو کار پکارو ټیک ده یا داسې پکارو چې په کار کې هغه څومره سیوا فاصله کور کړې ده د ټرین نه یعنی دواړو هغه موازنه غونته به پکې کړې وه چې کم یو کې سیوا دواړو کې به فرق یاد کړی صحیح ده. نو موږ به د خپل کوېسچن لږ چینج کو لږ بدل به کړو. نو ګوره ځکه ما ډیټا اخیستې ده چې کار از ایکول ټو 76.36 کیلومتر ټرین از ایکول ټو 55.45 کیلومتر او بیا مې لاندې لیکلي چې مور ډیسټنس ان کار یعنی په کار کې څومره سیوا فاصله کور کړې ده دا به زه معلومومه دا نامعلومه دی دا به زه معلومومه. نو په دې وجه سلوشن کې ما څه کړي دي چې په کار کې څومره فاصله وهلې ده د هغې نه مې د ټرین هغه فاصله ماینس کړې ده نو چې کوم جواب راغلی دی هغه ما سره دا راشي چې په ټرین په کار کې سیوا فاصله څومره وهلې ده. نو ما ځکه لیکلي دي 76.36 ماینس 55.45
نو چې د دې نه مې 10 ماینس کړی دی سبټریکټ کړی دی نو جواب راغلی دی 20.91. نو more distance in car is equal to 20.91 کیلومیټر یعنی په کار کې هغه څومره سیوا فاصله وهلې ده د ټرین نه 20.91 کیلومیټر دومره فاصله سیوا هغه په کار کې وهلې ده. 5م نمبر کوېسچن کې وي saw the rain 5.13 kilometers on first day and 2.33 kilometer on the second day. Find the total distance he covered in both days. د کوېسچن مطلب دا دی چې سعد په لومبۍ ورځو په فرست ډے باندې 5.13 کیلومیټر منډه وهلې ده او په سیکنډ ډے په دویمه ورځ 2.33 کیلومیټر منډه وهلې ده. نو وی ټوټل ډسټنس معلومه کوي ټوټل فاصله معلومه کوي چې په دوانو ورځو کې هغه څومره فاصله وهلې ده کور کړې ده یعنی دا کوېسچن هم د ایډیشن په باره کې دی. نو ما د دې کوېسچن نه ډیټا راغستې ده چې فرست ډے از ایکول ټو 5.13 کیلومیټر سیکنډ ډے از ایکول ټو 2.33 کیلومیټر او ټوټل ډسټنس از ایکول ټو سوالیه نشان ساین اف انټروګیشن یعنی دا نامعلومه دی دا به زه معلومومه. نو چې څنګه تا ته ما وی دا کوېسچن دا سوال د ایډیشن په باره کې دی نو ما هغه چې هغه کومه فاصله وهلې ده هغه دواړه مې جمع کړي دي. نو سلیوشن نه بعد که ته وګورې ما لیکلي دي 5.13 پلس 2.33. نو چې دا دواړه ما جمع کړل دا ډیسیملز یا دا دواړه فاصلې نو ما سره جواب راغی 7.46 یعنی ټوټل ډسټنس از ایکول ټو 7.46 کیلومیټر یعنی په دوانو ورځو کې ټوټل فاصله هغه څومره وهلې ده 7.43 کیلومیټر. په شپږم نمبر کوېسچن کې وي ا ټیلر هیډ 15.25 میټرز کلات یو درزي دی او هغه سره 15.25 میټر کپړه ده کلات دی. He used 11.55 meters cloth in stitching two dresses. هغه 11.55 میټر کپړه په دوو ډریسونو ګنډلو کې استعمال کړه یعنی د 11.55 میټر کپړې نه هغه دوه جوړې وګنډلې دوه ډریسونه جوړ کړل د هغې نه. How much cloth is left with him نو هغه سره څومره کپړه پاتې شوله. نو ګوره موږ سره چې کوم ګیون ډیټا ده هغه ده چې ټوټل کلات از ایکول ټو 15.25 میټر کلات یوزډ یعنی چې کوم کپړه استعمال شوې ده از ایکول ټو 11.55 میټر ټیک شو او کلات لیفټ یعنی باقی پاتې کپړه از ایکول ټو سوالیه نشان یعنی هغه مونږ ته نه ده معلومه هغه به مونږ معلومو. نو ګوره دا د سبټریکشن کوېسچن دی دې کې چې کوم ټوټل کلات دی د هغه ټوټل کلات نه به مونږ دا چې کوم کپړه یوز شوې ده کلات یوز شوې ده استعمال شوې ده هغه به ترې سبټریکټ کو منفي به کو ماینس به کو نو مونږ سره چې کوم جواب راشي هغه به شي کلات لیفټ یعنی هغه به شي باقی پاتې کپړه. نو ځکه د سلوشن نه بعد ما ولیکل 15.25 یعنی هغه ټوټل کپړه ماینس 11.55 یعنی استعمال شوی کپړه چې د ټوټل نه مې د استعمال شوی کپړه ماینس کله سبټریکټ کله نو جواب راغی 3.70 یعنی کلات لیفټ د آی نه د ای دی په دې لیفټ کې کلات لیفټ از ایکول ټو 3.70 میټرز یعنی باقی پاتې کپړه هغه درزي سره څومره پاتې شوه 3.70 میټرز. په اووم نمبر کوېسچن کې او په اخري نمبر کوېسچن کې وی چې ندا نیډز 50.55 ګرام شوګر پر ا کیک د یو کیک جوړولو لپاره ندا ته د چینې څومره ګرام ضرورت دی 50.55 ګرام and 28.5 gram sugar for a few cupcakes او یو څو کپ کیکس جوړولو لپاره هغې ته د څومره چینې ضرورت دی 28.5 ګرام. نو A او B کوېسچن یې زموږ نه کړی دی. A پارټ کې وي how much sugar does she need all together هغې له ټوټل څومره چینی پکار ده چې کیکونه هم جوړ کړي او کپ کیک هم جوړ کړي او کپ کیکونه هم جوړ کړي. B نمبر کې وي چې which item requires more sugar and how much more په دې کیک او کپ کیکس کې د کم یو دپاره زیاته چینی پکار ده او څومره زیاته پکار ده.
نو موږ له په دې کوېسچن کې چې کوم ډیټا راکړې ده هغه ما لاندې ولیکله چې شوګر فار کیک از ایکول ټو 50.55 ګرام، شوګر فار کپ کیک از ایکول ټو 28.5 ګرام، او A نمبر کوېسچن دپاره چې کوم ډیټا ده A نمبر پارټ دپاره هغه دی ټوټل شوګر از ایکول ټو سوالیه نشان، یعنی ټوټل شوګر څومره پکار دی هغه به مونږ معلومو. B نمبر 2C دی مور شوګر از ایکول ټو سوالیه نشان، یعنی د کم یو دپاره زیاته چینی استعمال شوې ده، او لاندې ورپسې دي هاو مچ او څومره زیاته د هغې هغه مقدار هم معلومول دي. نو د A نمبر سلوشن ما کړی دی که ته وګورې چې د کیک دپاره څومره چینی پکار وه او د کپ کیکس دپاره څومره چینی پکار وه، هغه دواړه ما ایډ کړل، هغه ما جمع کړل، نو ما سره به د A جواب راشي، یعنی ټوټل شوګر هغه ما سره معلوم شي چې څومره پکار دی. نو چې دا دواړه ما جمع کړلو نو ما سره آنسر راغی، جواب راغی 79.05 79.05 یعنی ټوټل شوګر برابر راغی، ټوټل شوګر از ایکول ټو 79.05 ګرامز، یعنی د دواړو قسمه کیکونو دپاره څومره ټوټل چینی پکار ده 79.05 ګرام، 79.05 ګرام. اوس د بی هغه پارټ هغه جواب معلومو. نو مونږ ته پته ده چې د کیک دپاره زیاته چینی استعمال شوې ده، د ډیټا نه مونږ ته پته لګي، ځکه د کیک دپاره چې کم دی 50.55 ګرام ده او د کپ کیک دپاره 28.5 ګرام ده. دې مطلب دا چې د کم کیک دی د هغه لپاره زیاته چینی استعمال شوې ده، ځکه ما ولیکل چې کیک ریکوایر مور شوګر، چې کم کیک دی د هغه لپاره زیاته چینی پکار ده. اوس څومره پکار ده نو هغه به معلومومه. ټیک شو. اوس د کیک دپاره څومره سیوا چینی استعمال شوې ده د کپ کیکس نه، نو ما څه کړي چې د کیک دپاره کم شوګر دی د هغې نه مې د کپ کیک دپاره چې کوم شوګر پکار دا مې ترې سبټریکټ کړی دی، ماینس کړی دی 50.55 ماینس 28.50. نو ما سره آنسر راغی، ما سره جواب راغی 22.05 یعنی د کیک ریکوایرز 22.05 grams more sugar. د کیک دپاره څومره سیوا چینی پکار ده د کپ کیکس نه 22.05 سیوا چینی چې کوم دی هغه کیک له پکار ده. په دې ننني لیکچر سره د څلورم یونټ دویم نمبر ایکسرسایز هغه کمپلیټ شو، مکمل شو. امید لرم چې انشاءالله په دې کوېسچنز باندې به 100% پوه شوي، ذهن به دې پې کلیر شوي. که ویډیو دې خوښه شوي لایک یې کړه، کمنټ پې وکړه او خپل ملګرو سره یې خامخا شیر کړه. انشاءالله په دې ویډیو پسې به دریم نمبر ایکسرسایز شروع کوو. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.